قال باب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوان عن سماك بن حرب قال وحدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال حناد في حديثه إلا بطهور. قال أبو إسحاق هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب أن بالمليه النبي وأبي هريرة وأنس والملي اسمه أسامة حاجي مليه بن أسامة اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي رضي الله تعالى عنه. حاجي د علم حدیث تعریف موضوع غرض غایه فضیلت فیده و فضیلت داغی متعلق بیان شو او ما ویلو چې د علم حدیث لوی فضیلت دا دی چې سړی هر حدیث سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود شریف وی او حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي ان اولا بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة. ان اولا بی د قیامت پر ورځ ما ته به ډیر قریب څوک وي. ان اولا بی یوم القیامت پر ورځ د قیامت اکثرهم علی صلاة چې ما باندې ډیر درود شریف وي. او علم حدیث چونکه سبب د پاره د کثرت د درود شریف دی نو د قیامت پر ورځ باندې به ان شاء الله دا علما او طلبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر قریب وي چې کوم درود شریف ډیر وي. بل د علم حدیث لوی فضیلت دا هم دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي لولا السنة لما فهم القرآن احد منا. لولا السنة لما فهم القرآن احد منا. کچری احادیث نوی نو د قرآن باندې به هیڅوک پیښوي نه وي. لولا السنة لما فهم القرآن احد منا. کچری احادیث نوی سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په قرآن باندې به هیڅ چاته فهم حاصل نوی. ځکه هر یو پیغمبر د خپل کتاب د پاره چلتا پھرتا تفسیر ہوتا ہے. هغه تفسیر وی نه داغه اقوالم داغه د کتاب د پاره تفسیر وی. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي لولا السنة لما فهم القرآن احد منا. کو احادیث نوی نو په قرآن باندې بچاته فهم حاصل نوی. بل امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي جميع ما تقوله الائمه شرح للسنة وجميع ما تقوله السنة شرح للقرآن. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی جميع ما تقوله الائمه شرح للسنة. ائمه مجتهدین چې کوم خبرې کوي نو دا د احادیث شرح ده. جميع ما تقوله الائمه شرح للسنة دا د احادیث وضاحت دی. وجميع ما تقوله السنة شرح للقرآن. احادیث چې سوي دا د قرآن وضاحت دی. جميع ما تقوله الائمه شرح للسنة وجميع ما تقوله السنة شرح للقرآن. احادیث چې سوي دا د قرآن وضاحت او شرح ده. علامہ ابن داود ظاہری رحمہ اللہ فرمائی من لم يعرف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يميز بین الصحیح وسقیمہ فلیس بعالم. من لم يعرف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوک چې احادیث د نبی علیہ السلام نه پیژني ولم يميز بین الصحیح وسقیمہ او د حدیث صحیح او د سقیم ضعیف په میس کې فرق نشي کولی فلیس بعالم دا سړی عالم نه دی چې د حدیث صحیح او د سقیم ضعیف په میس کې نشي کولی فرق. من لم يعرف حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم يميز بین الصحیح وسقیمہ فلیس بعالم. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائی لولا السنة لما فهم القرآن احد منا. ایس دا امام صاحب وی عبداللہ مبارک صاحب وی لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. کوئی اسناد نوی په حدیث کی نو چې د چا څه خوښه بس هغه به سم سند بنو.
لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. دا د علم حدیث سره فضیلت پرون مونږ ویلو چې رسا علم حدیث سبب د پاره د کثرت د چا د درود شریف دی او کثرت د درود شریف دا سبب د پاره د قرب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. ولی عبد الله ابن مسعود روایت ته فرمایي مووي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان اولا بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. د قیامت پر ورځ ما ته به هغه سړی قریب وي چې ما باندې زیات درود شریف وي. او حدیث هر حدیث سره درود ویل دا سبب د پاره د کثرت د درود شریف. دویم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي لولا السنت لما فهم القرآن احد منا. کو احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوی نو قرآن باندې بچاتم فهم حاصل نوی. لولا السنت لما فهم القرآن احد منا. او امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي مووی جميع ما تقوله الائمه شرح للسنه. چې امامان کمی خبرې کی دا د حدیث وضاحت دی. وجميع ما تقوله السنه شرح للقرآن. او چې احادیث وی دا د قرآن وضاحت دی. علامه داود ظاهری رحمه الله فرمایي دا حدیث متعلق من لم يعرف حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم يميز بین صحیح و سقیمه فلیس بعالم. چاچی حدیث نه پیژني کوم کس او د حدیث صحیح او د ضعیف په میس کې فرق نشي کولی هغه عالم نه دی. عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه فرمایي لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. لولا الاسناد کو اسناد نه وی لقال من شاء ما شاء چې د ساس خوخه وی هغه وی. حجدا خو فضیلت د علم حدیث سره متعلقه خبرې وی اوسو. اوس دا چې را حجیت الحدیث حدیث حجت ته او دلیل له بعد کسان د حجیت د حدیث د انکار کوي نو دا غي د پر دلایل او د قران شریف نه لس آیتونه په دی باندې چیرې احادیث حجت دی. دا خو د ټول علما اجماع د په دی باندې مناقضه ده. پس باندې مناقضه ده اجماع په دی باندې چیرې احادیث دویم ماخذ دی د قرآن نرستو د شریعت د پاره دین د پاره. اصول د شرع سلور دی کنه قرآن دی احادیث دی او اجماع او قیاس دی. نو دا خدا ټول امت اتفاقی اجماع د پدې باندې چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم ماخذ د شریعت د پاره سره احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. خوشگل دی شلم صده پا آغاز کی دا دی مغربی ممالکو تسلط و غلبہ سیاسی غلبہ نظریاتی غلبہ پټول دنیا باندې دا چاشو و خورشو. نو بازی خلق داسې مظهر عام باندې رالل چې اغوی وی چې دنیا کې ترقی بغیر د تقلید د مغربی ممالکونه ناممکن ده. دنیا میں ترقی بغیر تقلید غربی ممالک کے ناممکن ہے. چکم غربی ممالک تھی داغوی د تقلید نہ بغیر ترقی دنیا کے ناممکن ہے. میرے بات پہ اب سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے کہ سوک نپی گی اور تپوس نہ کی غاڑ دے داغ بن رہی. سمجھے بات پر مسوی چې دویم ماخذ د شریعت سلور ماخذ دی اصول دی دلائل دی. د قرآن نرستو اتفاقی اجماع د چې دویم ماخذ د شریعت د پاره احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. خوشکل د شلم صده په آغاز کې د مغربی ممالک د امریکا او لندن دغه د مغربی ممالک دی یورپ چې د دې تسلط او غلبه سیاسی او نظریاتی دواړه غلبه په ټوله دنیا باندې چا شو خوره شو. نو بعد خلق داسې مظهر عام باندې رالل چې ترقی بغیر د تقلید دا مغربی ممالکونه ناممکن ده. سو پوری چې موږ تقلید د غره د دې مغربي ممالکو نه کړي موږ دنیا کې ترقی نشو کولی. او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پر لوی رکاوټو
ځکه احادیث د رسول د دې کې هو د هر زندګۍ د هر لمحې دپاره هدایات په دې کې موجود دي. نو دا لوی رکاوټ هغوی وي څو پورې چې د احادیث موږ د میز نه اخوا نه کړو موږ د مغربي ممالکو تقلید نشي کولی. نو یو څو کسان ہندوستان کی سر سید احمد خان، ہندوستان میں سر سید احمد خان تھے، مصر میں طه حسین تھے، اور ترک میں ضیا گوگ الپ تھے. ضیا گوگ الپ پا کے ساتھ، فا کے ساتھ نہیں پا. سمجھی بات پر؟ ہندوستان کے سر سید احمد خان دی فتنے انکار حدیث دوی شوروں کو ابتدا کے فتنے انکار حدیث سر سید احمد خان نے ہندوستان میں اور مصر میں طه حسین نے اور ترک میں ضیا گوگ الپ نے فتنے انکار حدیث کا آغاز کر دیا. دوی داوی چیر احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہو دا انسانی زندگی دا پارا لوی سرمایہ دا او دا زندگی پا ہر شعبہ کی دا حدیث و ہدایات موجود دی. نو دوی اول سر سید احمد خان او دسر یو ملګری دی عبداللہ چکړالوی یا خدا رستم خو اول ملګری ور سره د سره دی سر سید احمد خان سره دا رستو بیا منظم رو جوړیدل. خو اول انکار ہندوستان کی فتن انکار حدیث آغاز دو. ندوی چکم حدیث با دا مغربی ممالک و دا نظریات و مخالف و دا حدیث نبی انکار کو چی دا حدیث صحیح ندی. اگر کو حدیث با دا صحت پا اعلی مراتب و باندے ہو خودی بداغی نسکو انکار کو چی دا حدیث صحیح ندی. بس لیکن اسم دا سی یو فرقه دا چیاغوی کم حدیث داخی مخالفی وی دا حدیث صحیح ندی. او کل کل بے دا حدیث نے استدلالم کو پا دی سرا دا دی وجہ معجزاتو نے انکارو. سر سید مثلا معجزات دا قرآن نمانی، معجزات نمانی، ظاہر ہو باشریت ہے دا سی لوی گیرے پری خو دی دا خدا گیرے دی وجہ نبی دا دی دا کہ دا غورو دا سی غٹ غورو دا غور پٹول دا پاہی دا گیرے پری خو دی. نو معجزاتو نے انکار رکھو. تجارتی سود جائز دے، تجارتی دا سود دا جائز دے. پردی نے انکارو. نو سر سید احمد خان مولوی چراغ علی دسر ابتدائی کے دامر کرو مولوی چراغ علی بیا دا فتنہ رو دا سے منظم شوا. عبداللہ چکړالوی منظم طریقے سر دا شورو کو ہندوستان کی عبداللہ چکړالوی. او بیا اسلم جیراج پوری، اسلم جیراج یو منظم شکل ورکو نوجوانان داغی پا لفیٹ کرالے. او آخر کے بیا غلام احمد پرویز دا پورا بیان کی دا سی دغاو اثر بو دا نوجوانان ټول داغ پا دغا کرالے او فتن انکار حدیث یو لوی فتنه دا شروع شو. د دوی نظریات سو د دې فتنه انکار حدیث والا غلام احمد پرویز، سر سید احمد خان، مولوی چراغ علی، عبداللہ چکړالوی، اسلم جیراج پوری. د دوی اول نظریه داوا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کار قرآن رسول لی بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا. نبی علیہ السلام کار سی دی اول نظریه قرآن رسول لی داغه اطاعت من حیث الرسول نه په صحابه واجب دی او نه په موږ باندې واجب دی. داغه اطاعت من حیث الرسول نه صحابه پر واجب ہے او نه ہم پر. او احادیث وحی صرف مطلوع وحی دا، غیر مطلوع دا وحی نه دا. احادیث غیر مطلوع دا گنا، قرآن مطلوع وحی دا او احادیث کما وحی دا. نو غیر مطلوع دا وحی نه دا، بل احادیث دا قرآن سره د دې تعلق نشته. د قرآن په هم بغیر احادیث نم کی دیش. دویم دا
چیرې د نبی علیہ السلام اطاعت صحابه باندې واجب دی، موږ باندې واجب نه دی. دریم چې د نبی علیہ السلام اطاعت په صحابه باندې موږ باندې واجب دی، خو موجوده حدیث با وثوق او اعتماد ذریعے سره موږ ته نه دی را رسیدلی. بات پہ سمجھے نہیں سمجھے بات پر. زما خبرو تاسو نه پیږي، زما خالی نه سمجھتے آپ. عربی کی ہوئے میں، پارسی کی ہوئے میں، اردو کی ہوئے میں، څه کی ہوئے میں، پریږدم. تاسو په دې خبرو پیږي، آپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ اردو کی ہوئے میں، پارسی کی، عربی کی ہوئے میں، عربی کی پښتو خدا بیا وره ګوره ما وی حجیت الحدیث یا حدیث حجت او دلیل له ما وی ګوره د شریعت سلور اصول لی، قرآن حدیث اجماع و قیاس. دا خدا امت متفقه اجماع ده چې د قرآن نرستو دویم ماخذ د شریعت د پاره دي احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. خو کله د شلمې صدۍ په آغاز کې چې کله د مغربي ممالکو تسلط او غلبه سیاسی او نظریاتی دواړه غلبه په ټول دنیا باندې خوره شوه، چا شوه، نو بعد خلق داسې مظهر عام باندې سکرین باندې رالل، مظهر عام باندې چې هغوی وی ترقی بغیر د مغربي ممالکو د تقلید نه ناممکن ده. موږ دنیا کې ترقی نشي کولی سو پورې چې د مغربي ممالکو موږ تقلید ونو. او دا سو کسان ابتدا کی ہندوستان کی سر سید احمد خان، مصر میں طه حسین اور ترک میں ضیا گوگ الپ. سن کے حدیث دا خو دا زندگی په هر شعبه کې دا مشعل راه دی او دا هدایات دی. نو دی وجنه چې دی سر سید احمد خان ہندوستان کې او د مرګلی مولوی چراغ علی دوی دا وی چې رقم حدیث په د مغربي ممالکو د نظریات سره متصادمو متضاد بو، نو دای حدیث د صحت نه به انکار وکړو. اگر کو دا حدیث په د صحت په اعلی مراتب باندې فائز هو خودی به انکار، او کله کله به د حدیث نه استدلالم کو داسي بیا دا فرقه داسې ورو دوی د معجزاتو نه انکار وکړو، سیاسی سود جایز کړ او پردا چې پردې نه انکار وکړو. بیا دا فرقه ورو داسې منظم عبدالله چکړالوی او دا غي نرستو اسلم جیراج پوری منظم شکل باندې دا یو تنظیم جوړ کړاس، او بیا اخر کې غلام احمد پرویز دا داسې انداز به چې دا نوجوانان ټول داغي فسد کې رالل. دغه د دې نظریات سو اوله نظریه دا و چې د نبی له صلوات و سلام کار قرآن رسول دی، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قرآن رسول دی. د نبی علیہ السلام اطاعت من حیث الرسول نه په من واجب دی نه په صحابه واجب، بل قرآن دا وحی مطلوع ده او احادیث وحی مطلوع نه ده، وحی مطلوع او غیر مطلوع نه ده. احادیث وحی غیر مطلوع نه ده، مطلوع خود نه بالکل نه ده. موږ هم وایو او وی موږ وی چې وحی غیر مطلوع ده، وی چې وحی غیر مطلوع نه ده. بل احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن د فهم د پاره دې ته ضرورت نشته. بس ولقد یسرنا القرآن دی تبیانا لكل شیء، دی حدیث ته ضرورت نشته. دویم احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو د پاره حجت، احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو د پاره حجت، موږ د پاره حجت نه دي.
دریم صحابو د پارم حجت دی، موږ د پارم حجت دی، خو حدیث محفوظ شکل باندې موږ ته نه دی را رسیدلی. دغه تغییر او تبديل سابقې لاحقې پکې لګې دي. د قران نزل لس آیاتونه به ویم چې یاره حدیث حجت دی. خدای نه مخ کې دا وره چې یاره دوی دا کم نظریات وی چې احادیث وحی غیر مطلوع نه ده، موږ ثابتو چې احادیث وحی غیر مطلوع ده. ګوره یو قرآن شریف کې اول هغه آیتونه لس رسوري هغه است چې حجت دی. دا صرف دې د پاره چې احادیث وحی ده غیر مطلوع. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. وردلت الا وحيا الله وحی مستقل قسم ګرځولې دي، معلومیږي چې احادیث وحی غیر مطلوع ده. سمجھے بات کی. دویم ګوره وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. وما جعلنا القبلة دلته د قبلین مراد بیت المقدس دی. بات په سمجھی. الله سوی ما وما جعلنا موږ نه دی ګرځولې قبله بیت المقدس مگر څه د پاره چې رسوک د پیغمبر اتباع کی. كنت عليه الا لنعلم چې موږ ظاهر کو خلق ته من يتبع الرسول. من بیت المقدس قبله نه دګر نبی اسلام چې کله مدینه منوره ته لاړ نو ولس میاشتې چرته مسکړو بیت المقدس ته کړو را بشي ان شاء الله ترمذی کې ولس میاشت. الله دغه بیت المقدس د قبله متعلق فرمایي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. ما نه د ګرځولې قبله دا چې ته په کومه قبله وي مگر دې د پاره چې موږ خلکو د ظاهر کو الله ته معلوم دی خلکو ته چې څوک اتباع د رسول کی. ګوره دې ته الله نسبت د بیت المقدس چاته وکړو ځان ته وکړو وما جعلنا کنه نسبت یې چاته وکړو او چرته د بیت المقدس د مخکولو ذکر قرآن کې راغلی دی. تاسو وری شک دی بګي ولی چرته بیت المقدس ته مخکول فولو وجوهکم قبل المشرق والماء اخو جوړ کې دا بیت الله متعلق راغلی دی. فلوجو شت راکنه بیت الله د بیت المقدس متعلق ذکر قرآن کې نه دی راغلی. کونه راغلی چې تاسو کتاب قرآن کې هونیشته او کونه تاسو کتاب کې چته ای بات به سمجھی. او بیام الله نسبت چاته وکړو ځان ته ما جمانه دي ګرځولې قبله بیت المقدس مگر دې د پاره چې د خلکو امتحان د پاره دي. نو د بیت المقدس ذکر قرآن کې نشته چې ته ته مخکا او الله نسبت چاته وکړو معلومیږي چې دا په حدیث سره ثابت ته نبی سم د الله وحی کړی دا هو غیر مطلوب. معلومه شو چې وحی احادیث وحی غیر مطلوب ده ولی الله به نسبت ځان ته نه کوي ځکه حدیث وحی او ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. هغه دې خبره باندې پیښ شوې ده څنګه پیښ وې ته مام پیګه چې ته پیښ وې پته دې وایي چې دا ټول یو لري کنه ته مانه نوجوان یا قرآن کې د بیت المقدس ته د مخ کولو ذکر نشته او دلته الله فرمایي چې بیت المقدس دا قبله مانه ته ګرځولې مگر صد پاره بیت المقدس ګرځولې دي چې څوک اتباع د رسول. نو الله نسبت ځان ته کو قرآن کې نشته نو معلومیږي دا په چا ثابت دی په احادیث معلومیږي احادیث وحی غیر مطلوب شو. سمجھے بات پر بلکہ قرآن شریف کی د دې رمضان کې دا نږدېوالی ولقد علم الله انکم تختانون انفسکم څنګه دغه آیات او تختانون چې تاسو به خیانت کوئ نو الله تاسو د پاره نږدېوالی بیبیانو ته جائز ک فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله تاسو طلب کې رزق چاغه اولاد. نو قرآن کې چرته د رمضان د شپې د جماع حرمت نه دی راغلی
او الله فرمایي چې الله ته علم چې تاسو بس کوي خیانت خامخا نږدېوالي به کوي او بیا طالبان مولیان چې د صبري او پسرو جنډو کې نه صبريږي بیا پیه ما پی سمجھے بات جی سوئی چمیگوئی بگو ما خوبی کہ سرو جنډو تم نه ګوري چې حیض نفاس تم نه ګوري حاجی نو الله وی چې ماته علم او چې تاسو به خیانت کوي نږدېواله نو تاسو د پاره ما جما پس کې جایز کړه د رمضان د شپې کې جایز کړه نو دا حرمت چرته قران کې راغلی چې حرام ده معلومیږي بچا په حدیث او حدیث وحی غیر مطلوع شو سمجھے بات پر بلکہ قرآن شریف کی داغی بدر متعلق کنا چې الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وعده کړی و څنګه دی آیات الله وعده کړی تاسو احد الطائفتین انها لكم ویس یعدکم الله احد الطائفتین انها لكم الله وعده وکړي چې یو د طائفتین بتاله در کوم یا بعیر در کوم یا بنفیر در کوم یا بعیر چا کوم قافله و پاغي بغلبه او یا نفیر چې دا کوم بدر تکم کفاری مکر اغلی پدی بغلبه در کوم کنه پیرشه معنا باندې چې ته الله وعده وکړه تاسو احد الطائفتین یو د دو طائف یو طائف سوا عیر چا کوم قافله د ابو سفیان او بلسو نفیر چې جهاد د جنگ د پر راغلی مسلمانانو خلاف 300 مسلمان 313 او 1000 نو الله وعده د یو د طائفتین دا وعده قران کې کوم ځای کې راغلی ده تاسو قران کې شته نشته قران کې نشته معلومیږي بچا ثابت شو په حدیث معلومیږي ور الله وی چې الله وعده وکړه نو د الله قول کلام وحی کو وحی نه ده نو حدیث وحی غیر مطلوب بل ګوره قران کې څومره مثالونه دي چې کله دا حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها او حضرت عائشہ صدیقہ دواړو هغه ماری قبطی کنه هغه شاتو مسله کې او بیا څنګه دی اذا سر النبي او بیا اخر کې من انباک قال نبانی العلیم الخبیر چې دا خبر تعالی چا درکته ته چوي وی ما تعالی ذل جلال نو قران کې نشته چې الله وتویلی معلومی کې څه وته شوی دا لګا احادیث وحی غیر مطلوع شو سمجھے بات پر بل زګوره موږ عقل په عقلی دلیل موایو ګوره کو یو قران شریف کې اقیم الصلاۃ راغلی تاسو مسقایم اوس ته حدیث حجت نه وي مثلا حدیث ته چې حجت نه دی نو اقیم الصلاۃ قران کې خدا مجمل لې د دې تفصیل هو احادیثو کې دی قران کې 100 رکعاتونه دي څنګه طریقې سری دي څو پکې وي مثلا کوم انداز باندې بوي دا چې د قران کې شته دا خو بچا سره راغلي دا حدیثو کې راغلي دي او د صلات معنا تحریک الصلوین دی څه معنا ده لغوی تحریک الصلوین دی کنه نو ته احادیث قران کې واقعي مصلا راغلي دي اوس کو ته حدیث حجت نه مانی نو حدیث کې د اقیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلوا کما رایتمونی اصلی ته خدا منی نه حدیث منی نه او قران کې نفس سره راغلي دي چې مسقایم کې تعداد درکات او دغه حیات او قیام او تشهود خو نشته په قران کې کو نشته او د صلات معنی تحریک الصلوین کو یو سړی را پاسي او تا ته وی چې د اقیم الصلات نه معنی د غانې او بجانې اړې قائمه کې ځکه د غانې بجانې دا کم خلک چې وی دي خو تحریک الصلوین کولی شي نہیں سمجھے بات پر میری بات پہ آپ نہیں سمجھ گئی دا کم چې دا غړي او دا غانې وی نووی تحریک الصلوین خکولی شي کو نشي کولی نو کو هغه وی چې د اقیم الصلات نه دا معنی چې د غانې او بجانې اړې قائمه کې نو ته بس دلیل وی چې دا معنی مراد نه ده اته وی چې اقیم الصلات صلات معنی تحریک الصلوین دی او په غانې بجانې پاټو کې سکیږي تحریک الصلوین کی دا معنی ظالم ته بس نه دلیل پیش کې چې دا معنی مراد نه ده احادیث خو ته حجت نه مانی
नहीं समझी बात पर। अहादीस तो हुज्जत न मानी वगवी چې دا صلات نه مراد تحریک الصلوین دی او اقیم الصلاه چې تاسو د غانې بجانې اډیزه په ځای قائم کې جماعتونه کې بس دا تحریک الصلوین بس دا راولو دی په تحریک الصلوین کې بس ټیک شو ته بس دلیل باندې وای چې دا معنا مراد ده په حدیث په وای کنه چیرې نبی رسول الله خدا نه کړی خدا کړی دا معلومی چې حدیث حجت دی بغیر د حدیث د حجتیت نه ته کم خوا بځی لک ها بات به سمجھے نہیں سمجھے بات دا خداوی د نظریات او تردید او چیرې دا وی کم نظریات چې حدیث حجت نه دی مونږ وی چې حدیث ګور قران کې نشته الله نسبت ځان ته کړی و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها ها او دارنګ الله عالم چې تاسو به خیانت کوي تاسو به نږدې والی تاسو نه کیږي نو الله تاسو لپاره مباشرت پر رمضان د شپې کې جایز چې ته قران کې نه دی راغلی کوم ځای کې دا الله حرام ګرځولې ده خو په حدیثو ثابت شو کنه او اذ یعدکم الله احد الطائفتین تاسو الله د یو د طائفتین وعده وکړي یعیر یا نفی نو دا وعده قران کې کوم ځای کې راغلی ده نو په حدیثو معلومیږي احادیث شو حدیث بهګه دا وحی غیر مطلوع حجت دی او دا رنګ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ورته وی چې قال من نباک قال نبانی العلیم الخبیر نو قران کې هني راغلی معلومیږي احادیثو وحی ورته نبی علیہ السلام الله کړی دا وحی غیر مطلوع د دینه معلومه چې احادیث حجت دی او غیر مطلوع اوس پدی باندې چې احادیث حجت دی لس آیاتونه د قران شریف دا غصرف داوی د نظریاتو تردید زره دی بیان به ان شاء الله بیا وکړو سبب ایک خاتون 40 مرلے اپنی ذاتی زمین ہو ایک خاتون کی 40 مرلے اپنی ذاتی زمین ہونا زمین ہے اس زمین میں اس کی شوہر کا حق حاصل ہے یا نہیں چې ښځه مړه شي که نه مړه نو بیا د خاوند په دې کې حق شته خو اولاد وي نو بیا د ده ایک بټه 4 حصه ده او که اولاد نه وي نو د خاوند د ښځې په حق کې بیا نیمه ده ان کان لکم ولد ان کان لهن ولد فلکم الربع اس خاتون کو یہ حاصل ہے یا نہیں کہ زمین جس طرح چاہے بالکل داغی ذاتی تے تقسیمولی شي اولادیم تقسیمولی شي بلچاله ورکولی شي مدرسې له جماعت له ورکولی شي لا ذاتی خو شکل لا بستر مرګ باندې نیوي کو جاره بستر مرګ بیا خو دې وصیت په سلس کی جاری کیږي سو کی جاری کیږي سلس کی جاری کی اگر یہ خاتون فوت ہو جائے تو پھر سب کو اپنا اپنا حصہ بالکل ورکولی وشي چې وفات شي خاوند ته خپل حصہ او بچو ته خپل حصہ ملاوي کو بچی وی نو سلورمه د خاوند د باقی د بچو ته او کو خاوند مرشي نو د خزي کو اولاد وینو اتمه حصہ د کو اولاد نیوی نو بیا سلورمه حصہ قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه زهايا فأعطاني عتودا جزءا قال فرجعت به إليه فقلت لو إنه جزء فقال زحي به فزحت اس حدیث شریف سے بعض وہابی لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ چھوٹا بکرا جتنا بھی ہو قربان نہ زحی بھی انت دا الفاظ راغلی دی دستا خصوصیت چت بدی قربانیوں کا بل روایت کی ولم تزل احد من بعدک ستان رستو بل چا د پاره ودا جایز دی د الفاظ پکشتا ته حدیث مجمل لیکل دی زحی به انت ورته کې تقدیم تاخیر او تقدیم د محققین مفید حسر او احتساس دی خاص ته په دی باندې قربانی وکا بل چا د پاره دا نشته صرف دا دغه خصوصیت شته